الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه زمائی مندو ساسو دورانی دا آقای نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک احادیثنا یو حدیث شریف تلاوت کو چداغے ترجمہ و مفہوم صدارم کی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان هذه القلوب تصدع چھ بے شکا دی زڑنو تزنگ لگی کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء لکا سنگ چھ وسپنی تزنگ لگی کلچ اغا پرگو کی پرتبی قیل یا رسول اللہ صحابہ تپوس گئی یا رسول اللہ وما جلاؤها دے ضرورت چلا کم زنگ لگی دلی دا زنگ سنگ سپا کی گی پیغمبر علیہ السلام اور ارشاد فرمائی کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن چتاسو مرگ یاد ہوئے او دا قرآن مجید چلینو پا کسر سرا تلاوت ہوئے دا خوبا آسان لفظی چلینو دارم لدے مبارک حدیث ترجمہ شورا او مطلب او مفہومی ہم دغا دے چلا ترجمین واضح شو چلا پیغمبر علیہ السلام لدے حدیث او لدے وینا مطلب دارے چی زمان استادا کم ظلون چی دی دیتا زنگ لگی او بیا پیغمبر علیہ السلام مثال ورکڑلو لکا سنگ چی پوگو کی وصبن پرتی او آغی وصبنی تچدینو بیا زنگ لگی وصل پیغمبر علیہ السلام دا حدیث شریف بیان کرد صحابہ چاگر پیغمبر علیہ السلام صحابہ اغوی دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس وکڑلو چی دا زلد چی کم زنگ لگی دا دید صفائی سے ترتیب دی لکه څنګه چې اوس باندې تر زنګ ولګي نو دا غي د صفای ترتیب دادی چې هغه په اور کې او په سره کې چې نو وسوځي او دا غي نفس دا غي هغه زنګ چې هغه صفاشي نو څنګه چې اوس باندې صفا کېږي شي نو دغه شان دا زړه به هم صفا کېږي نو د دې زړه دا څنګه چې نو دا څنګه صفاشي پیغمبر علی السلام ورته وی چې تاسو یو مرګ ډېر په کثر سره یادوي او بل چې د قران مجید تلاوت کوئ دا د دې حدیث شریف مطلب او مفهوم شو وزدی حدیث شریف نا یو پیغمبر علیہ السلام چې کوم سیس بیانې هغه زړه بیانې چې د انسان د زړه ته چې هغه زنګ لګي ګوره چې بالفرض موت لګه سوچ وکړو لګ نظر واچو یو سړی ځان چې کور جوړي او اکور کې چې دینو د کار وکي او بیا چې دینو باغی کې رنگ روغن وکي باغی کې پلستر وکي باغی کې چې دینو د ډیکوریشن چې کوم سیستم دی او انتظامات دی هغه وکي
او دی بیا هغه کور چې داسې بند پرېږدي او بیا سمدو پس دغه سړی راځي او خپل کور ته ورننوځي نو دته به چې دی ځای په ځای چې دی په دیوالونو کې چې دی نو کرک شوي به وي هغه کم رنګ روغن چې کړی دی د هغې هغه نشانات او کم هغه رنګ چې دی هغه به خراب شوي به وي د هغه چې کوم دروازې دي هغه دروازو کې به چې دی ویله به شوي او خراب شوي به وي نو د دې نه معلومه شوله چې انسان په دې دنیا کې چې کوم کارونه کوي په هغې باندې د دنیا چې کوم اثرات دي هغه اثر انداز کېږي بلډینګ یو سړي تیار کړل خو ښکلې بهترین بلډینګ یې تیار کړل خو ښکلې یعنې رنګ روغني پکې وکړل او دیوالونه یې هم ښه ښکلې مزیدار مضبوط جوړ کړل خو لیکن څه موده بس په هغې کې چې دی لږ تبدیلي راشي هغه کم رنګ روغن چې شو نو په هغې کې لږ شانتي کمې راشي هغه کم مضبوط دیوالونه چې ده چوت کړي نو په هغې کې چاونه چې دی هغه راشي هغه کمې ښایسته دروازې چې ده تیارې کړي وي په هغې باندې چې دی نو څه مرض ولګي څه چینجې ولګي یا مې وینه ولګي هغه دروازې رالګي نو د دې نه دا خبره معلومه شوله چې په دې دنیا کې چې کم څیزونه دي په هغې باندې نور څیزونه اثرانداز کېږي که هغه د ماحول په اعتبار باندې که هغه د ګرمۍ که هغه ګرمي ده او که یخني ده په هغه څیز باندې چې دی نو هغه اثرانداز کېږي او هغه څیز چې دی هغه خرابېږي یو زموږ یو بزرګ عالم دی هغه یو واقعه بیانوله هغه فرمایي چې زموږ یو مدرسه وه د هغه مدرسې خوا ته چې دی نو یو غټ حوض او هغه حوض کې به چې دی نو د مدرسې چې کم طلبا وو هغو به چې دی نو په هغې کې به چې دی نو اودس وغیره به یې کولو په هغې کې به وایي طلبا چې دی نو اودس چردان به په هغې کې کوله نو ترتیب به دا و چې کله به مثلا هغه حوض ډک شو نو د هغې د استعمال د وجې نه به هغه اوبه لږې کمې شولې نو د هغې لپاره به یو کس به مقرر کړی و هغه به د شپې چې دی نو هغه حوض دوباره ډکولو چې سهار د مدرسې دا واړه راپاسي چې دوی ته چې دی نو حوض ډکي او په هغې کې خپل اودس چردان وغیره کوي داسې ترتیب جوړو هغه سړي به دغه شان د روزانه ډکولو نو وایي ورځې چې دی نو وایي د شپې مالي دغه کس چې دی هغه حوض ښه ډک کړل اوبه یې پکې چې دی نو برابر کړل وایي سهار چې خلک راپاڅېدل طلبا راپاڅېدل استادان راپاڅېدل په حوض ته چې ګوري په حوض کې د اوبه دی نو هغو چې کله وکتل چېرې په حوض کې اوبه نشته دی کم کس چې مقرر کړی و هغه یې راوغوښتلو چېرې چې تاسو په دې حوض کې بېګا اوبه ولیدې د خپلې هغه ورته ویل چې ما خو بېګا چې دی دا ډک کړی دی بل یو کوم استاد و هغه چې بالکل دا خو بېګا حوض ډک شوی دی نو خلک حیران دي چې آخر دا اوبه چېرته لاړې ځکه بالفرض دې کس دا حوض ډک کړی هم نه وي نو داسې خو نه وه ځکه چې د ورځې به هغه حوض پوره نه تشي خو لږې اوبه به دې استعمال شول او نور باقي به او په هغې کې چې دی په هغه شپه به په هغه ورځ باندې چې دی یو قطره اوبه نه بس خلک حیران دي چې خیر بهر چې کله وایي د هغې تحقیق وشولو نو وایي د دغې مدرسې نه ډېر چاپېره چې دی نو وایي غرونه وو هغه غرونه به په هغې کې به د خلکو دا کاڼي چې دی کټ کوله او په کاڼي به په مختلفو طریقو باندې چې دی نو په هغې کې به یې بمان ومان او دا به یې خلاصوله او د هغې سره به چې دا کاڼي ماتېدو او بیا په ټرالو کې او په ډایلو وغیره کې وړو نو وایي د دغې بلاسټینګ د وجې نه په دې ځمکه کې کرک پیدا شوی نو په کوم ځای کې چې دا حوض نو هلته هم دا کرک پیدا شوی نو هغه اوبه به چې کمې ډکې شولې هغه ټولې په هغه سورو کې چې دی بار ته ووتل نو هغه مولانا صاحب چې دی دا خبره چې دی نو هغه په دې انداز باندې کوی د دې پیغام د دې حدیث تشریح په دې انداز باندې وکړه چې ګوره کله چې په ځمکه کې کرک پیدا شول هغه اوبه څه شولې ځان سره هغه بوتلل نو هغه دا خبره کوله چې د حالاتو د وجې نه دا د موسم د وجې نه یا د داسې د نور اسبابو د وجې نه څنګه چې په دې دنیایي څیزونو کې چې تبدیلي راځي او تبدیلي لکه په هغه ځمکه چې راغله هغه وچاودله او هغې اوبه ځان ته راکاږله همدغه شانتې چې د انسان دا زړه چې دی د انسان دا زړه ته چې دی داسې تبدیلي په دې کې واقع کېږي د معمول اثر چې دی دا اثر انداز کېږي په دې باندې
که ماحول ښه و د ده په زړه باندې به ښه اثر پرې باسي. لکه څنګه چې د هغه بم د بلاست د وجې نه هغه حوض هغه کومه ځمکه چې دی هغې اثر واخیستل، هغه کولاو شوله، په هغې کې چې دی چاونه پیدا شول، هغې هغه اوبه ځان ته راکاږل. نو دغه شان دی که بالفرض د ماحول اثر چې دی هغه ښه و، ستا په زړه باندې به چې دی ښه اثر کوي، او که د ماحول اثر چې دی هغه خراب و، ستا په زړه باندې به خراب چې دی هغه اثر کوي. نو پیغمبر علیه السلام د دې حدیث مطلب هم دا دی چې دا زړه چې دی دا څه کېږي، دا زنګ نیسي. که بالفرض ماحول خراب وي نو ستا په دې زړه باندې به چې دی د ګناهونو زنګ ولګي. او د دې لپاره هغه بزرګ چې دی یو د دې تشریح کوي د دې حدیث چې ګوره پیغمبر علیه السلام دا وفرمایل چې دا زړونه زنګ نیسي. او مثال یې ولې تصور کړل وویل لکه څنګه چې اوسپنه زنګ نیسي په اوبو کې. نو پیغمبر علیه السلام چې دا مثال د دې اوسپنې سره ورکړلو وایي د دې یو وجه ده، او هغه وجه دا ده چې د اوسپنې کې چې دوه څیزونه دي، یو د هغې چې دی نو صورت دی او یو سیرت دی. نو کله چې د اوسپنې ته دا زنګ ولګي نو د دې اوسپنې صورت هم ختم کړي او د دې اوسپنې سیرت هم ختم کړي. صورت څه دی؟ لکه شکل، تاسو پوهېږئ چې اوسپنه لکه یو اوسپنه ده، په هغې باندې ښه مقدار چا پې ښه ښکلی ډیزاین جوړ کړو یا چا ورله ښه ښکلي مقدار رنګ ورکړلو، تا ته اوسپنه ښه ډېر په بهترین شکل باندې ښکاري. یا که بالفرض ته ورله رنګ روغن هم ورنه کړي، دا د اوسپنې ځان یو خپل رنګ دی. او سیرت د اوسپنې سیرت څه شی دی چې د هغې د اوسپنې سیرت د هغې قوت او مضبوطیا ده. خو لیکن کله چې دا زنګ د اوسپنې ته ولګي نو د دې زنګ سره د دې اوسپنې صورت هم ختم کړي او سیرت ول هم ختم کړي. هغه صورت چې دی د اوسپنې هغه بدل شي، هغه بل طرف ته چې دی هغه رغشي، هغې ته بیا څوک اوسپنه راغلي زنګ یې نیولی تکسور. او سیرت چې د هغې هغه پاور او د هغې هغه طاقت او قوت چې دی هغه ختم شي. چې کله اوسپنه په خپل اصلي حالت کې او بالکل نوې د فکرۍ نه راشي تو هغې ته زور کوه هغه ته نشي ماتولی. لکه دا سریې چې ده، سریې چې نوې راشي دا تو نشي رخ کولی. خو لیکن کله چې دا په اوبو کې پاتې شي او څه زمانه کې تېره شي بیا هغه مضبوطه اوسپنه تو په لاس باندې چې دی بیا کټ کولی شي. او یا اکثر چې څوک د آبادۍ لپاره اوسپنه اخلي یاره ګوري وایي چې ته زنګ خو ته نه دی لګېد. دا ولې؟ ځکه چې د هغه زنګ د وجې نه د هغې هغه سیرت ختم شوی دی، د هغې هغه طاقت او قوت ختم شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام چې دا مثال ورکړی دی چې زموږ دا زړونه چې دي دا زنګ نیسي، لکه څنګه چې دا اوسپنه زنګ نیسي، نو څنګه چې د زنګ د وجې نه د اوسپنې صورت ختم شولو او د هغې سیرت ختم شو، دغه شان د عزتمندو زموږ د زړه صورت هم ختم شي او د زړه سیرت هم ختم شي. د زړه لکه خپل یو ډایګرام دی، یو شکل دی، هغه د دې ګناهونو د وجې نه هغې ته بیا زړه نه ویلي کېږي. او سیرت دا دی چې په دې کې الله تعالی په دې زړه کې دا یو اثر کېښودی دی چې په ده باندې به ښه خبره چې هغه به اثر کوي. په دې زړه کې دا د ښې خبرې د قبلېدو طاقت کېښودی دی او د بدې خبرې د نه قبلېدو طاقت دا الله تعالی په دې زړه کې کېښودی دی. خو لیکن کله چې د دې ماحول د اثر د وجې نه زما او ستا زړه چې دی هغه اثر اندازه شي نو د دې صورت هم ختم شي او د دې سیرت هم ختم شي. بیا زموږ ستا دا زړونه چې دي داسې شي دا زنګ ونیسي او د زړه زنګ څه شي دی هغه توروالي. یو حدیث شریف کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي د ده په زړه باندې یو داغ ولګي تکتو، بیا چې وکړي بیا پې ولګي، اخر دې دومره ګناهونه وکړي چې د ده دا زړه تکتور شي. بیا ده ته نیکه خبره کوه، ده ته ښه خبره کوه، ده ته نصیحت کوه، بیا په هغه باندې اثر نه کوي. دا ولې چې موږ د ګناهونو د وجې نه د خپل زړه هغه صلاحیت ختم کړی دی چې کم صلاحیت د وجې نه چې دی په هغه باندې نصیحت چې دی هغه اثر کې هغه ختم شو. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان هذه القلوب تصدع، چې زموږ دا زړونه چې دی داسې دي دا زنګ نیسي. لکه څنګه چې اوسپنه چې په اوبو کې زنګ نیسي نو صحابه تپوس کوي یا رسول الله وما جلاؤها، دا زنګ به چې دی موږ به څنګه ختمو، دا زړه به چې دی موږ به څنګه صفا کوو او دا به خپل اصلي حالت ته څنګه راولو چې د دې صورت هم برقرار شي د دې سیرت هم برقرار شي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل کثرت ذکر الموت، تاسو مرګ چې دی یادوئ. او یو روایت کې راځي کثرت هاذه اللذات، تاسو هغه څیز په کثرت سره یادوئ چې کوم لذتونه ختموي او لذتونه ختمولو والا څه شي دی هغه مرګ دی.
په دنیا کې انسان په قسم لذاتو کې چې هغه مبتلا د مال چې لذت دی د نفس چې هغه لذت دی او داسې چې نو د دنیایي چې کوم مرتبه دي دا غي لذت دی خو لیکن چې کله مرګ راځي مال هم ختم شولو هغه چې نو هغه د نفس چې کوم لذتونه دي هغه هم ختم شول دنیایي جاه جلال چې هغه هم ختم شول پیغمبر علی السلام فرمایي چې تاسو په کثرت سره چې هغه مرګ یاد زمون کې دا یعنی دا کبیره چې وګورئ موږ مرګ نه یادو او مرګ موږ څنګه یاد یعنی یو طرف ته کېنم په کور کې یو طرف ته کېنم یا په جمعات کې یو طرف ته کېنم یو لس منټه چې دې سود ځان سره مراقبه وکم ځان ته چې مرګ مخې ته کېدم چې زه دې دنیا ته چې دې وخت پر راغلي مزوبه د دې چې دې منتقل کېږم تاسو فلا شخص انتقال हो गया فلا شخص का انتقال हो गया انتقال का اردو لفظ ہے میرا مطلب دا چې د دې دنیا نه بلې دنیا طرف ته لاړ د دې ژوند چې بل ژوند طرف ته چې هغه منتقل شول نو پنځمین ټالسمنټ چې دې ځان څخه چې مراقبه کول دي یاره ما نن چې دې سکړې دي نو زوره دې جواب چې دې زوبه ورکوما مخکې یو ژوندۍ را روانه مخکې مرګ را روان دي دې به جواب ورکوما نو عزتمن بنې طریقه باندې موتا د مرګ مخې ته کیږي خو لیکن افسوس خبره ده چې موږ په عام حالاتو کې مرګ یادول پرې دوا کله چې موږ په جنازو کې چې شرکت وکړو په هغه جنازګاه کې چې زموږ سهار کومولي سي لګای چې ته بیان وکړي موږ ټولګي یو بچی د خپل کاروبار خبره شروع کړي بل د خپل کور خبره شروع کړي یو بل د خپل ځمېداري خبره شروع کړي خو لیکن هغه پولیس چې کوم خبره شروع کړي الله چې چاله توفیق ورکړي او څو کسانو ته متوجي او نور هر سړي چې اعلان کې هغه نصيحت او نصيحت ته مخې ته پروت چې وردا هم څو شانتي او انسان په دنیا کې وو او د چې هم زموږ سره خپل ژوندۍ تیر کړل نه دی او په سفر باندې روان دي چرته روان دي دغه مرګ موږ نه یاد نو زمونږ د زړه د ارزښت په یو باندې سره ختميږي چې موږ مرګ یادو او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دوی په تلاوت قرآن د قرآن مجید تلاوت چې په کثرت باندې هغه راغو سره پرو چې دا ختم د قرآن تلاوت کول قرآن ته چې کې ناصر په کورونو کې تلاوت کول په جمعاتونو کې تلاوت کول په دفترونو کې تلاوت کول یا فارغ ټیم دي ځان سره چې دا تلاوت کول بشرانو وایي مخکې به سحری باندې د کورونو نه چې د سورۃ یاسین او د تلاوتونو आवाजونه راغتل نن چې بالکل خاموشي په جمعات کې هم څوک چې هغه ایثاری کینا چې یو سړی جمعات ته راغلی چې بالکل دا فراغت ټیم دی او په جمعات کې د تلاوتونه کې نو دغه موږ دا سو امید او تم وساتو چې دی په کور کې تلاوت په کور کې خو دنیایي مسلې ډېرې د کور مسلې د خځې مسلې د بچو چې بیماریانې نور چې قسمه خبرې نو چې کوم ټیم الله رب الجلال تعالی توفیق راکړي د یو 15 منټ یا د نیمه غنټې چې په هغه ټیم کې د قرآن تلاوت کوي زما اخر په کوم ټیم کې کوم نو بیا د دغه وجه نه زموږ د ازمنه سوي چې زنګونه ورسي بیا چې په کار خدا چې د موږ زنګونه صفا او اورس اورز باندې خچري ترقی بیا چې د په بچي باندې د پلار نصيحت اثر ځکه نه کوي چې د بچي زړه چې دی هغه زنګ شي او دا غي د پاکي چې هغه موتا کوشش نکوه نو کوشش وکړو ان شاء الله دا د نن ورځې سبق دا شروع چې موږ مرګ چې هغه ډېر یاد د وسنه چې دا اراده وکړو چې زه به روزانه 15 منټه په ځان سره مراقبه وکوم د ځان سره محاسبه کوم چې ما نن څونه ښه کارونه کړی او څونه ما بد کارونه کړی ګور په دې دنیا کې موږ په خپل باندې خپل ځان حساب کول شو حاسب قبل ان تحاسب تاسو د خپل ځان سره په خپل حساب وکړئ مخکې د دې چې الله تاسو حساب وکړي نو دا حساب موږ په خپل کول شو چیرې مثلا زه ما خپل سملم په هغه ټیم کې 15 منټه زه خپل ځان سره محاسبه وکم یره باندې کم ښه کارونه کړی او نن زمانه کم بد کارونه شوي نو کبي فرض ښه کارونه ډېر کړی او خراب نه کړی تو چیرې تو کامیاب ان شاء الله الله تعالی دا لو بده کارونه چې د توبې توفیق در نصیب کړي خو کبي فرض ښه کارونه دې لګ کړی او ډېر خراب کړی نو ته پوه شې چې یاره په دنیا کې تعالی ځان سره چې حساب وکړو چې الله تعالی چې د کوم څه وعده راغلی بیا تاسو سره نه او کبي فرض برابر نو تو الله تعالی له مزید چې دعاګانې واړي چې الله زمانه نیک عمل او زما بد عمل هغه بالکل سیم دي برابر دي یا الله مال توفیق راکړي چې زما نور عملونه لږ شي ګور دا پریکټس چې ما تا شروع کوم په خپل باندې نیک عمل طرف ته متوجه شو خو لیکن موږ کوشش وکړو او دې نمبر باندې چې د قران تلاوت کول یو 3 آیت تلاوت په ځان باندې لازم کې 3 آیت څه شي د قران یو آیت چې هغه تلاوت کول د دنیا او د دنیا کې چې څه دي د دې اثر بهتر دی بار موږ فضایل اعمال کې په دې روایتونو کې د قران
یو آیت تلاوت کول د دنیا او د دنیا کې چې څه دي د دې نه بهتر د قران د یو آیت تلاوت چې دا جو ثواب دی نو درې آیت دا هیڅ نه دي کوشش وکړو ان شاء الله د نن دا آیت وکړو چې الله زوبا نن درې آیت تلاوت کډیر راخو او فبها ځان دا نور علی نور خبر ده خو کې لیکن تباو دا نشو کولای بالکل د وسنه عهد کو ان شاء الله په دریو باندې تا شروع وکړه د څه وخت راشي چې په درې درسي پاره به بیا او کوشش وکړو الله دې موږ توفیق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة